أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ويتم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، دا زمون اتم نمبر درس تے په سورۃ یوسف کې مخکې وو درسونه تیر شو او دا 21 نمبر آیت تے د سورۃ یوسف او د 12مې پاره 14 رکوع ده. دی آیت مبارک کی اللہ فرمائی وقال الذي اشتراه او اوی اغنکس اشتراه چی دا یوسف علیہ السلام یہ اغستیو من مصر دا مصرنا لمرأته خپلی بی بی تایوی اکرمی خیستکا مسواہو ٹکانا دا یوسف علیہ السلام حسا چی شاید اینفعنا منگتا نفر او رسی او نتاخذه ولدا او یا منگ انیسو دلرا پا بچی واندے وکذالک هم دارنگی مکننا من قدرت ورکو لیوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارض فزمککی ولنعلمه او دید پارا چی منگ تعلیم ورکو دتا من تأویل الاحادیث دا تعبیرون دا خوبوننا والله اللہ تعالی غالب دی قوی دی علی امره پخپل کار باندی ولكن اکثر الناس لا يعلمون او لیکن اکثر خلق نہ پوئیگی. آیت مبارک ترجمہ داوا دا بل رکو دا مخی اللہ تبارک و تعالی دغه واقعا ذکر کوي را روانه ده او دې ځای کې دغه واقعا ذکر کیږي. دا ټول یو واقعا ده، دغه ربط او تعلق د دې د یو بل سره شو او دې رکو کې الله تبارک و تعالی دا خبره ثابتوي چې انبیاء علیہ السلام د ګناه نه پاک دي. رسته په دې کې واقعا راشي چې انبیاء علیہ السلام د ګناه نه پاک دي او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت دا مسلمه عقیده ده چې د انبیاء علیہ السلام نه ګناه نه د نبوت نه مخکې چرته شوی ده نه ته بعد شوی ده. او وجه دا ده چې د انبیاء نه چرته واقع کې دی ګناه نو بیا د خلکو اعتماد د دین په اعتبار سره او په نه وو. ولې مونږ اکثر عام معاشره کې ګورو یو سړی بل ته نصیحت کوي په خپل جواره او غلاګان او ډاکی او س کوي نو کله یو سړی وس کیږي نو چې دی وته نصیحت کوي نه لا بولته مړ خپل کار کوا خپل ځان سم کا خپل ځان ته وګوره چې دا ته بخپل سکه بخپل غړ غړ ګناونه کوي یا که هغه ته نشي بل چاته وای مړ ځان له کار کتلې پخپل ګناونه کې په ظلم کې په یو څه بل څه کې امختدي لګیا دی هغه کوي او بل ته نصیحتونه کوي. دغه اعتماد بیا نه وي. د انبیاء علیہ السلام نه الله ګناونه نه دي صادر کړي، پاک الله پیدا کړي دی او پاک وو پاک د دنیا نه تللی دی. د دې وجنا د دین هغه اعتماد هم په دې باندې دی چې
ګناونه تی نو شوي نو خلکو تی دین زده کولو. الله تبارک وتعالی دا خبره دې ځای کې په دې رکوع کې ذکر کوي. وقال الذي اشتراه او یا کس اشتراه چې اغستیو هغه د یوسف علیه السلام من مصر د مصر نو او دا اوسو کو دا د مصر وزیر دفاع فتفیر یا فتیفار دینمو فتیفار یا فتفیر دا دغه نوم وزیر دفاع د زلیخی بی بی خاوندو غټ وزیرو معنا او د هغه زمانه چې کم بادشاہو د مصر کم فرعونو نو داغه نوم ریانو. دا د مصر بادشاہان را روانو د مصر بادشاہ تبا فرعون لقب ملاویدو. فرعون دا نوم نو لکه نن سبا د دې عام معاشري په حساب سره او د عام د ملکونو د صدرانو دا غي نومونه بدلی خو لقب یا صدری یا وزیر اعظم. نو دغه شان د هغه زمانه دغه لقب چې فرعون کله به چا به ته خلیفه ورستو زمانه کې خلیفه یا بادشاہ یا مالک دا مختلف لقبونه دا راغلي دي. نو معنا دا فرعون د نوم ریانو او د موسی علیہ السلام زمانه کې کوم فرعون هغه دغه ریان وسیو ولید نومه ولید ابن مصعب ابن ریان. نو بادشاہ هغه او دا سره وزیر دفاع نو چې کله د کوینه بار شو یوسف علیہ السلام بیا دغه سړی واغستو په 100 روپۍ باندې درهم باندې بیا قافله کې لاړو غلام ته جوړ شو او مصر ته ورسېدو. د مصر بازار ته راوباسل شو او په باندې بولی شروع شو. نو خلک راځي مختلفې پیسې وای خو لیکن بولی نه برابرېږي څوک سره وړي څوک بل سره وړي څوک څه خو لیکن خوند نه کوي. یو بوډۍ را روانه ده بوډۍ مالو چې راغستې لږ غونتې په لاره ورته چاوې دا متل مشهور شوی دی که نه د یوسف علیه السلام په خریدارانو کې خو به راشم معنا زما عمل لږ دی خو مینه مې نبي علیه السلام سره د انبیاو سره د دین سره ده نو زما دغه معمولی عمل داسې دی لکه چې د یوسف علیه السلام خریدار. هغه بوډۍ مالو چې راغستې دي او روانه ده چاوته په لار کې څه کوي بوډۍ وایي زه یوسف علیه السلام اخلم ډېر صفت یې کېږي او ډېر ښه سړی دی او دا واغه چاوته د هغه لپاره خو وزیران راغلي دي مالداران سرمایهدار راغلي دي هغه نشي اخیستی نو ته پرې معمولي مالو چې باندې هغه واخلې وایي مال هم پته نه شم اخیستی خو صرف دومره ده چې د یوسف علیه السلام خریدارانو کې به شمار یم چې څوک به دام وایي که نه چې یو بوډۍ هم پکې وه. نو معنا دا ده چې بولی ته خلک رالو څوک څونه ږدي څوک څونه تر دې چې بیا د هغه بولی دې حد ته ورسېده چې یو طرف ته پتله کې یوسف علیه السلام کېښودلی شو بل طرف ته هیرې جواهر سره او سپین دا ټول چې کوم دی نه کېښودلی شو مشک او عنبر دا کېښودلی شو. هغه تله د هغې سره ډکه شوه او یوسف علیه السلام سره وتللې شوه وایي که په دې څوک اخیستی شي هغه قیمت وزیر دفاع دې سړي چې کوم دی پوره کړو. نو راوستو کور ته اوس د ده کار څه و چې دونه په ګران قیمت باندې دا یوسف علیه السلام اخلي. نو کتابونه لیکي وی هوښیار خلک دنیا کې درې تیر شوي دي. یو دا عزیز مصر و چې یوسف علیه السلام ته وکتل معنا نبشناس و هوښیار یوسف علیه السلام ته چې وکتل د علاماتو نه د قافیو معلومه کړه چې دا سړی ګوډې د کمال او اوچت سړی دی. نو بیا قیمت ته نه دي کتلي دومره دنیا قیمت یې راوړو هغه سره یې وتلو کور ته یې بوتو
او یو د شعیب علیه السلام لور وه چې موسی علیه السلام یې ولیدو دغه علاماتونه معلومه کړه چې سړی ډېر غټ سړی دی نو کور کې پلار ته وی چې بابا جانه دا سړی ښه سړی دی لوی سړی دی نو په مزدورۍ باندې ونیسه هغې دا معلومه کړه چې دا سړی لوی دی او دریم نمبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه هم ډېر لوی سړی و فراست والا خاوند و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ولیدو چې دا سړی ډېر عظیم سړی دی صفات والا سړی دی نو ویل زمانه بعد به چې کوم دی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفه وي نو معنا دا سړی هم د فراست والا و نو یوسف علیه السلام یې واغستو کور ته راوستو نو خپلې بیبي ته څه وایي وقال الذي اشتراه او وی هغه کس اشتراه چې اغستې دا یوسف علیه السلام من مصر د مصر نو لمراته خپل بیبي ته وی اکرمی مسواه خیسته کا ټکانه د یوسف علیه السلام ټکانه خیسته کا عسى شاید چې ايان فانا مونږ ته نفر ورسید دا یوسف علیه السلام ولی نفداله چې دې ما دا غټ شي نو چې اوس د دا قیمت نه چې دې شي غټ شي نو مونږ به خرڅ کو یا غټ شي مونږ له مزدوري کی یا غټ شي دا سړی ډېر صفات والا دی مونږ ته به دې باندې ډېرې فایدې ملو شي ډېر ټکانه ښایسته کا یې معنا عام غلام نه دی چې د غلامانو په ځای کې چې کوم دی نه ور واچوي نه 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 ښایسته ځای وله جوړ کا او نتخذه ولدا یا مونږ ونیسو د لره په بچي باندې ولې بچی نه و نو بس بچی به ترې جوړ کړو زوی به یې ونیسو الله فرمایي وکذلک همدارنګې مکننا مونږ قدرت ورکو لیوسف یوسف علیه السلام ته څنګه چې مونږ د جیل نه راوباسو د کوی نه راوباسو چې جیل وته یا مو د قتل نه د خلکو د رونو نه بچ کو نو دغه شان مونږ قدرت ولا په ځمکه د مصر کې ورکو وکذلک همدارنګې مکننا مونږ قدرت ورکو یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې ولنعلمه او دې لپاره چې مونږ تعلیم ورکو دته مونږ دې اوچت سړی جوړو او تعلیم ولا دې لپاره ورکو مونږ اوچت سړی دې جوړو چې دې فیصلې بیا په انصاف باندې به کوي دې به لوی سړی جوړېږي نو ولنعلمه دې لپاره چې مونږ تعلیم ورکو دته من تأویل الاحادیث د تعبیرونو د خوبونو نه د خوب په تعبیر به پوهېږي دا یو عظیم کار دی په دې باندې ډېرې فیصلې کېدلی شي د انسان بخت په دې باندې چې کوم دی نو راویښېدی شي نو معنا دا ده چې د دې په تعبیر به پوهېږي والله الله تعالی غالب دی قوي دی طاقت والا دی علی امری په خپل کار باندې کومه فیصله الله کوي نو هغې کې هغه قادر دی او غالب دی یا په امر د یوسف علیه السلام باندې غالب دی ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا يعلمون نه پوهېږي خلق په دې نه پوهېږي د الله په فیصله باندې په کار باندې څوک نه پوهېږي خلق خدا وایي چې یوسف علیه السلام مونږ فنا کو دی به لاړ شي دی به ختم شي او الله وایي چې نه زما کار جدا دی زما فیصله جدا ده نو د الله وایي زما په کار باندې څوک نه پوهېږي دغه دې پورې زمونږ 8 نمبر درس اختتام ته رسي انشاءالله باقي واقعه کو جن وفا وکړه بیا به نور درسونو کې بیانوو تاسو به انشاءالله دا اورئ کښېنئ به او الله تبارک وتعالی دې هم د دغه انبیاو پسې مونږ روان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین